او چې زه جلبل د باچا خان په قدم درومم اشنا نو د دې خاورې د واګدار نه تر هګر جوړ شو یو نامه د دې شتګر دې راله راکړه در په در ګرځم فقیر دې رانه جوړ کړو بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور اجاز خان مومند د یو نوي پروګرام سره مینوالو په ضلع مهمند خانزادګانو کې موجود یم. دلته کې زموږ سره یو شاعر موجود دی چې کم د ډېر وخت نه شاعري کوي. هغه خواله راغلي، هغه نه به غزلې او روخېښې ورځو د هغه په طرف باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. تاسو لیدونکو او اورېدونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خپل تعارف راسه وکړئ لږ. ما ولګل نوم دی او جلبل مې تخلص دی او د دې خانزادګانو اوسېدونکی یم. لونګ شاخراړی کې اوسېږم، د دې علاقې اوسېدونکی یم. ډېره مننه. اولګل صاحب، دا شاعري د کوم وخت نه تاسو کوئ؟ شاعري خو زه تقریبا د 1992 نه کوم. مننه اولګل صاحب. کله چې تاسو شاعري سٹارټ کړله، کم غزل یا کم پیرانه چې کم غزلو یا کم شعر تاسو لیکلی هغه ته اوس یاد دی؟ یو چاربیته مې لیکلي وه په لومړي وخت کې، هغه راته لږه یاده ده. و د هغې دا سر دی چې د رقیبانو په لمسون باندې څنګه جدا شولې زمانه، جاړم دې ځکه په بیلتون باندې د زړه دنیا مې شوله ورانه. مننه جلبل صاحب. ډېر مینوال دی وخت تاسو ګوري، هغو ته به څه غزلې یا کوم شعرونه هغه به ورته ووایي که نه؟ یو غزل به ورته ووایو ستاسو په خوښه باندې. ارشاد. غزل دی وایي چې په زړه کې خښ مې لکه تیرې اشنا او د هغه ښکلي مخ تصویر یې اشنا. واه ډېر ښه. کم چې به ما لیده خوبونو کې ډېر، زما د هغه خوب تعبیر یې اشنا. واه ډېر زبردست. او درخطی نشم نه مې لاس رسیږي، ولاړ په داسې لوړ پامیر یې اشنا. واه ډېر ښه. زه خو په تا پسې ملا لتلم او په خپله ته پیرانو پیر یې اشنا. واه ډېر زبردست. زه جلبل نور دې پټ ساتلی نشم، ته مې په غاړه کې زنځیر یې اشنا. واه ډېر ښه شعر جلبل صاحب. دا یو بل دویم غزل دی وایي د مدرسې او د مکتب نه مې سنګر جوړ شو او حجره مې ورانه شوه د کور نه مې کندر جوړ شو. واه ډېر ښه. دا خو اغیار دی چې حجره او جومات نه پیژني، د بادشاهي مسجد نه وګوره مندر جوړ شو. واه ډېر ښه. او نړۍ لګیا د ما او تا لره پندې لټوي، هغه پنده د اغیار غاړې لوندر جوړ شو. واه ډېر ښه. او یهود راغلی په خپل کور کې پښتانه قتلوي. واه ښه. یهود راغلی په خپل کور کې پښتانه قتلوي، زما ښایسته افغانستان د جنگ سنټر جوړ شو. واه ډېر ښه. او هغه راتلونکی چې زه ورته په تمه ناست وم، هغه راتلونکی چې زه ورته په تمه ناست وم، زما د قوم بچي نه لاړه دهشتګر جوړ شو. واه ډېر ښه. او د ډمډولې شهیدان رانه هېرېږي کله، واه د ډمډولې شهیدان رانه هېرېږي کله، دا مې د ژوند په هره لار کې همسفر جوړ شو. ډېر ښه. او مکتب مې لاړې ما لیده چې د بمونو ښکار شو. مکتب مې لاړې ما لیده چې د بمونو ښکار شو، کتاب مې ورک شو د قلم نه مې ماټر جوړ شو. واه ډېر ښه. او چې زه جلبل د باچا خان په قدم درومم اشنا نو د دې خاورې د واګدار نه تر هګر جوړ شو. واه ډېر ښه جلبل صاحب، ډېر زبردست. جلبل صاحب که دا راته ووایي چې خپل کتاب هم د اوسه پورې چاپ کړی که نه؟ کتاب خو مې لا چاپ کړی نه دی، خو انشاءالله چې شعرونو مواد مې پوره کړي دي او اراده مې ده چې چاپ یې کړم. الله دې وکړي چې تاسو کتاب هم چاپ کړئ. نور ډېر مینوال داسې دي چې هغو به تاسو ګوري، نو هغو ته به څه شعرونه ووایئ په اخره کې؟ شعر به ورته یې ووایم، وایي چې دا منم چې لوړ پامیر دې رانه جوړ کړو او د سیاسي خلکو تصویر دې رانه جوړ کړو. واه ډېر ښه. یو ځل بیا. دا منم چې لوړ پامیر دې رانه جوړ کړو او د سیاسي خلکو تصویر دې رانه جوړ کړو،
خفه شوی یم بې حده زه له تا نه واه واه تورې زلفې وم زنځیر دې رانه جوړ کړ ډېر ښه او یو نامه د دهشتګر دې راله راکړه در په در ګرځم فقیر دې رانه جوړ کړ واه واه ډېر ښه رقیبان به مې اوس لاس په سر راکاږي بس دوتیم شومه یسیر دې رانه جوړ کړ واه واه ډېر ښه او سا سر د لیونتوب را پکې نه و اثري شومه ګاګیر دې رانه جوړ کړ واه واه ډېر زبردست جلبل صاحب که په اخره کې څه پیغام لرئ مینهوالو دپاره پیغام خو زما دا دی چې د ټولو قومونو ته پښتنو ته زما دا پیغام دی چې یو شي او یوه خوله شي یو اواز شي او د خپل ملک ته د ملک په نظر وګورئ د خپلې خاورې خدمت وکړئ ډېر ښه پیغام جلبل صاحب مینهوالو دپاره کتونکو دا جلبل صاحب کوم چې زموږ سره ښه شعرونه غزلې هغې وویللې امید لرم چې ستاسو به خوښ شوي وي موږ دا کوشش کوو چې تاسو ته داسې نور کم شاعران دي دلته کې د بده مرغه هغه د کیمرې د سترګې نه پناه دي چې هغه تاسو ته راوښایو ډېر تکړه شاعران دلته کې موجود دي کتونکو اوس په دې ځای باندې ما کیمرامین رحمان مومن له راکړي اجازت د یو بل پروګرامه پورې والسلام لونګینا یو خبره خو مې واوره ټوپک د کېدا زندګي ډېره د حسینا او لونګینا